یو کس وایي چې قبر سره د جنازې مونځ کول څنګه دي؟ قبر چې مخکې مړی دفن وي هغه سره د جنازې مونځ احناف وایي نشي کولی. یو کس تپوس کړی دی چې عیسایانو در باندې سلام واچوي نو هغه ته به جواب څنګه ورکړي؟ هغه ته به دا وایي وعلیک، صرف وعلیک، وعلیکم یا وعلیک، السلام ټکی به ورسره نه وي. یو کس تپوس کړی دی چې جنت کې داسې ځایونه دي چې سترګو لیدلي نه دي او غوږونو اورېدلي نه دي، په زړه کې د هغې خیال نه دی تېر شوی. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو د جنت او دوزخ نظارې لیدلي دي او حضرت آدم علیه السلام خو په جنت کې و، بیا دنیا ته راغلی و، نو دا خو دې حضراتو لیدلي. نو جواب یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې یو جلک، یو اړخ، یو برېښنا خدای خولی، هغه ټول نعمتونه یې نه دي خولی، هغه ټولې ورته نه دي خولی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه مستفید شوی هم نه دی، صرف مستفید شوی نه دی، هغه یې کتلی دي، هغه استعمال کړي نه دي، د هغې یو معمولي غونې دغه یې ورته خولی. او په حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونځ ولاړو، په مونځ کې مخکې شو، لاس یې داسې اوږد کو، بیا لاس راغونډ کو، او په مونځ کې په شا لاړو، یو قدم دوه. صحابو تپوس وکړو چې څوک ورپسې ولاړو چې یا رسول الله تاسو خو نن په مونځ کې ناشنا کارو، لاس مو اوږد کو لکه چې څه شی راغلی، دا سو او دا په شا شوی، دا سو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا اول ماته د جنت منظر اخولی شو، منظر، او بیا په هغې کې د انګور یو غونچه ما ولیده، نو ما هغه انګور غونچې ته لاس اوږد کو چې دا شو کوم او تاسو ته یې درکړم، خو ما ته وویلی شي چې نه دا اوس دې ځای کې نه میلاویږي. نو هغه داسې و، صرف یو منظر ښودلی شوی دی، بس د هغې ټول حقایق، ټول نعمتونه هغه نه دي لیدلي. او دا چې زه رستلو شم، په رستو لاړم، دا مې د اور لمبې ولیدې، او یو کافر یاد کو چې هغه پکې ما ولیدو چې هغه هم تاوېدو په هغه اور کې. نو دا د اور منظر زه ترې رستو شم چې ما ته آسیني د لمبو دا تاور ورسي. یو کس وایي چې د معراج واقع باندې څو خبرې وکړه، دا تفصیلي وخت غواړي، لیکن معراج دا د حرم شریف نه بیت المقدس پورې، دا د معراج یو حصہ ده. د بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته ختل او بیا سدرة المنتهى پورې، دا بله حصہ ده د معراج. بیا د هغې نه بره تلل او د الله جل شانه سره ملاقات، دا بیا بله حصہ ده. نو د حرم شریف نه بیت المقدس پورې تلل د شپې او بیا په هماغه شپه کې واپس راتلل، دا د قرآن پاک نه ثابت دي. او کوم سړی چې د دې انکار کوي نو هغه کفر ته وځي. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. په یو شپه کې بوتلو، اسرا د شپې تلو ته ویل. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، دا مبارک ازمکه داغه وته الله خو. دویمه حصہ هغه د احادیثو نه ثابت، هغه د احادیثو صحاح روایتونو ثابت. امام بخاری رحمه الله چې داغه د کتاب په صحت باندې او پاغه کې چې څومره احادیث دي داغه په صحت باندې د ټول امت اتفاق دی. هغه امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړي تفصیلی واقعا، د الله رسول بیا اسمانونو ته بروختو او بیا چې کوم دینو دی اسمان کې دروازه خلاص شوه، د فلان کی پیغمبر سره ملاقات شو، په دویم اسمان کې د فلان کی سره ملاقات شو. کوم سړی چې د اسمان ته د خطونه انکار کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او معراج ویم دیتا، معراج ما د عروج نه دی، عروج ویل کېږي اوپر چڑھنا، ترقی کرنا کسی چیز میں. معراج په بره ختل رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه چې څوک انکار کوي دا به هغه سړی وي چې څوک منکر حدیث او چې د حدیث نه کوم سړی انکار کوي د شریعت د نیم دلایلو نه انکار وکړي.
یو کس وایي چې ما د خپل بچی نوم مرحا ایښی دی، آیا دا نوم ټیک دی؟ او د دې مطلب څه دی؟ خلک وایي چې دې نوم والا ماشومه اکثره بیماره وي. دا رستی خبره چې دې نوم والا ماشومه اکثره بیماره وي دا وهم دی چې ما کوم وهم مخکې ذکر کو، دا توهم پرستی ده. او د جاهلیت په زمانه کې مشرکین په دې کې مبتلا او په دې وهمونو کې نه دي مبتلا کېدل پکار. دا تاویلی ماویلی د خزو خبرې دا نه دي منل پکار. دا غلطه نظریه ده، غلطه عقیده ده. تر سوچ دا نوم دی، نو دا نوم مرحا د رحو نه دی، او رحو په میچن کې او په جرند کې دانې وړولو ته ویلې کی. دا یو کس د جګړې څه تذکره کړي، د قتل هم پکې شوی دی، هغه بیا وروسته مفتي صاحب نه تپوس کوي. یو کس تپوس کړی دی چې په جماعت کې صدقه ورکولی شي او که نه. نو د صدقې په فقه کې مختلف اقسام دي. زکات ته هم صدقه وي، زکات جماعت ته نشي ورکولی. نظر ته هم صدقه وي، منخته نظر جماعت ته نشي ورکولی. نفلی خیرات دې ته هم صدقه وي. په عربی کې په فقه کې دا نفلی صدقه هغه ده چې دا فقیر ته ورکول پکار دي. لیکن زمون خلق په دې اصطلاحاتو کې تمیز نه کوي. نو که د الله په نوم باندې زکات نی، نظر نی، څه کفاره نی، بل څه شی نی، دا باندې راغلی دغه سي د الله په نوم ورکول غواړي نو په جماعت کې ورکول شي. اگر که د نوم صدقه کې دی دا اصل کې عطیه ده او په جماعت کې د الله جل شانه په کور کې دا پیسې لګي دي شي. بل تاسو کړه دې چې ما د الله پاک نه دعا غوښتي و چې زما دا کار وشي، نو زه به وریجې پخوم او خپل رشتہ دارانو ته به ورکوم. نو داسې خیرات ټیک دی او کنه؟ او دا ټیک دی، خو د دې په ځای باندې که د وریجو پیسې هغه فقراو ته په خپل رشتہ دارانو ورکړي نو ډېره بهتره ده. یو کس وایي چې زه ډېر د لرې نه راځم او ستا آواز ته راځم او ستا آواز سره ماته سکون ملاویږي او ښه جاړم. نن ته موږ په خپله وکړه، ښه اوږده اوږده صورتونه پکې ووایه. یو بوډا په لار روان و، په سترګو ړوند و. یو ماشوم مور یې تلل، نو ماشوم بوډا ته وایي چې بابا زما مور ته مه ګوره. هغه نظر نه لګېدو، دې ورته وایي زما مور ته مه ګوره. ما باندې سر ګرځي. د رستۍ اشرې د رمضان مبارک د میاشتې نه شروع شو، اوس پکې کمی راغلی دی الحمدلله، 3 ورځې شوې. زه چې منبر نه کوزېږم نو ما څوک ونیسي، نن لونې ښیمه د نور کله په نسبت چکر اوس هم کوي. زه چې په مونځ ولاړ یم نو بیا زه غورځېږم، نو چې راوغورځېږم نو بیا به تا باندې مونځ ګډوډ شي. نو د دې نه ښه دا ده چې د مونځ بل څوک وکړي. یو کس وایي چې زه د مدرسې طالب علم یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې هغوی په ورځ د قیامت امتي امتي وایي. په دې وضاحت وکړئ چې نور انبیاء کرام به نفسي نفسي وایي. زه طالب علم ما نه چا تپوس کړی دی، نو خدای خبر چې ته څه جواب وضاحت تپوس کول غواړې، خو زه دومره فهم شوم چې دا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم به امتی امتی وای او نور انبیاء به نفسی نفسی وای. دا اصل کې د قیامت ورځ ده، حشر ډېر انتهایی خوفناک، دهشتناک او خطرناک مناظر دی. پاغې کې به دومره رو په خلکو باندې پریوتی. بعضې روایتو کې راځي چې هغوی به وایي چې یا الله مونږ جهنم ته وغورځو، خو د دې مصیبت نه ملرې که. لکه نن سبا یو سړی د دنیا په مشکلاتو کې گیر شي، دی بیا خودکشي وکړي، سیند ته ودانګي یا ځان وړي. نو آبا هلته داسې وي دومره به هغه سخته ورځ وي. نو دا د نورو انبیاء کرامو یو حال دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حال دی.
او دا هغه حال لې چې قران پاک کې الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې خپل فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما ته د ټولو عالمو دپاره رحمت جوړ کړی. د دې رحمت ظهور به په هغه لوی ورځ باندې هم کیږي، او دا رحمت څومره لوی رحمت دی چې خپل ځان رستو کا او خپل امت مخکې کا، او نور انبیاء کرامو باندې به د خوف غلبه وي، د الله جل شانو دهشت خوف و رعب هغه به دومره وي چې هغې به د ځان چې یا الله زمونږ به څه کېږي زمونږ به څه کېږي. او قرآن کریم کې دغه درجو کې د انبیاء فرق شته. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ پیغمبر ہیں جس میں بعض کو ہم نے دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے. یوزے کہ اللہ جل شانہ فرمائے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. مونږ په پیغمبرانو کې تفریق نه کوو. دا غي مطلب دا لري چې کوم تفریق يهود کوي هغه مونږ نه کوو. يهود موسی علیہ السلام مني او عیسی علیہ السلام او سید الرسل نه مني. مونږ وایو ټول د الله انبیاء دي، کوم چې خدای پیغمبر جوړ کړی دی مونږ هغه ټول منو. لیکن فضیلت کې فرق شته، بعضې په بعضې باندې افضل دي. په صحابو کې هم دغسې مناقب کو فضایل شته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انبیاو کې چې الله پاک دی ته کوم فضیلت ورکړی دی هغه بل چاته نه. دا د هغې هغه ظهور دی، اظهار دی چې په ورځ د قیامت به کېږي. یو کس وایي چې زه اکثر د شپې په خوب کې پاسم او بیا ګرځم، دې دپاره څه دم وغیره راته وښیه. هېڅ دم نشته دې دپاره. او دا کېږي بعضې خلکو خوب دومره غرق کړي چې هغه په خوب کې څوک خبرې کوي څوک ګرځي. ما خپله لیدلی دي په خوب کې اوده کس په لاره کې روانو او تقریبا 50 میټره لارې والي و، د کور نه جومات پورې جومات ته راغلی بیا مودو، کور نه راوتی جومات ته بیا مودو. بس دومره کو چې ځان په کټ پورې تړه. ایوه لطیفه راته وکړم. یو سړی و هغه د دنیا د مشکلاتو قرضونو نه تنګ شو، یا الله ما مړ کړي. په دې کې ناڅاپه د مرګ فرښته راغله، ورته وایي چې ستا سایستو ته راغلم. دی ورته وایي چې خدای ته وګوره، وخت راکړه، قرضونه مې دي، مشکلات مې دي، لږ راته وګوره. هغه ورته وایي چې ټیک ده. وایي چې یو نسخه درته ښیم، پیسې به درڅخه ډېر راشي. وایي څه؟ وایي ته ووایه چې زه حکیم یم، ما ته د بیماران راځي، او چې کوم یو بیمار په کټ راشي نو چې زه د هغه سر ته ولاړ یم نو هغه به بچ کېږي. که ته هر یو شی چې ورکړي، د اوبو ګوټ که ورکړي نو، او چې زه د هغې بیمار خپو ته ولاړ یم، د کټ خپو ته، نو هغه به مري. نو ته ورته وایه چې دا د رغېدو نه دی. دته بیماران راتلل شروع شول، نو د په دې نسخه عمل کولو، بس چې چاته به څه وي نو خبره به ټیک ښه ده. نو خلکو ډېرې پیسې ورکول، چې څوک ښه شو هغه بلا پیسې کول. لږو ورځو کې دی ډېر زیات مالداره شو، بیا دی په خپله ناجوړه شو. چې ویې کتل نو خپو ته یې فرښته ولاړه ده مرګ. نو دی एकदम کټ کې تاو شو، سر یې هغه ته کو، خپې بل طرف ته کې، نو فرښته خپو ته راغله. فرښتې باندې خو څوک پابندي نشي کولی، نو دی بیا بل طرف ته تاو شو. نو دی لکه د بربرندي په هغې کټ کې تاوېدو، نو زامن ورسره ولاړو، هغه یې وایي جوړ د مازغه خراب شل، نو هغه په رسو کلک وتړلو. نو دی ورته وایي چې نه شم وجلی، خو تاسو ورته په خپلو لاسو ورکړم. یو کس وایي چې یو سړی اودس وکړي، بعضې اعضا یې وینځلي وي او بعضې پاتې وي، دې دوران کې د ده بدن نه وینه راله. اوس به دی دا اعضا چې کوم وینځلي بیا به وینځي، او دی به اول وینه بندوي، چې وینه د بدن بند شي، هغې نه پس به بیا د سر نه دی اودس کوي. بل سوال یې کړی دی چې کله سړی لوی بول وکړي، استنجا نه پس، او ځان ووینځي، بیا د لونوالې کپړو سره لګي، نو آیا دې سره کپړې نجس کېږي؟ خو نه، دا وهم دی، وهمي مه جوړېږه. چې کله دې ځان پاک کو، باس دا اوبه رستی اوس پاکې دي، دا چې بدن سره لګي نو هیڅ پروا نشته. بخاری شریف کې حدیث دی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی
چې ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم کپڑے سره چې کوم منین ختی و هغه به ما په اوبو باندې پاکه کا، بیا به د هغې لونوالی د هغې په کپړه کې و، هغه به د ورایه ښکارېدو، جومات ته به هغې سره لاړو، مونځ به یې کولو. نو دا وهم مکو، دا سودا داسې هغه لونوالی پاک دی. یو کس وایي چې دعا سره د الله قرب حاصلېږي، که چېرې یو شی نه ورکوي خدای نو بیا هم دعا غوښتل پکار دي، او که نه هر وخت د الله نه دعا غوښتل پکار دي. دعا ځان ته مستقل عبادت دی. او تا چې دا کومه خبره لیکلي ده اصل خبره هم دغه ده چې څومره د خدای نه دعا غواړې دومره د الله قرب دې سره حاصلېږي. دا معمولی شی دی. بیا کی چې تا ته خدای پاک هغه شی نه درکوي، نو ستا مثال د ماشوم دی، کیدای شي چې فوري طور سره هغه شی تا ته درکول ښه ني ستا په حق کې. الله جل شانه ذکر نه درکوي، انسان خو په خپل خیر نه پوهېږي.